ټولو نه اول خو اقبایل ټي وي ډیره شکریه کوم چې موږ له وخت راکړو. مو نوم محمد شبیر او زه د ویلیج کونسل متبر کلي چیرمن یم د عوامي نېشنل پارټۍ نه. ما په پارټۍ تنظیم کې عهده د خیبر فاینانس سیکرټري یم او دا زده کړې مې د باچا خان بابا الیاري دي او لګیا یم کوم یې. تاسو چې کوم ورور د فنډ خبره وکړه د موږ درې کوله وشول چې موږ له عوامو ووټ راکړی دی او د عمران خان دا سوچ و چې موږ د مقامي حکومتونه جوړ کړو نو د خلکو مسلې به په کلي ګاونډ کې حل کیږي. دا د عمران خان په سوچ باندې شوی و چې کله د الیکشن وشو نو موږ ډیر خوشحال شو. موږ په دغه خبره باندې خوشحال شو چې څه اوس په خل په ام پی ای او ام ان اف سي نه ګرځيږي، په خپل ګاونډ کې به یو چیرمن وي او هغه به د خلکو مسلې ووري او بیا به مخکې فارورډ کوي او حل کیږي به. خو بدقسمتي دا وشوه چې دلته د عمران خان کوم خلک نوستي د وزیر اعلی په شکل کې، نو هغه خپل اختیار وسره نشته. څوک وته یي چې پښتنو بچو له تاسو دومره اسونتیا جوړه کو نو خو بیا مطلب مخکې لوړ شي. نو دا درې کوله وشول چې مونږ له هیڅ فنډ هم نشته دی. مونږ له مثال خبره نور خو څه کوي چې مونږ له د دفتر زوی هم نشته، د مونږ د دفتر د پوره د بالپین د پرینټر د کاغذ فنډ هم نشته. نو هغه غوړیم دا چې لکه دا څنګه مطلب د خلک لون دی پوتې دي چې همداسې لون دی پوتې شي. نو مونږ درې کوله وشول. مونږ په های کورټ کې کیس هم کړی، په حاکم تاریخونه دي. مونږ د خیبر پښتونخوا صوبې کونسل مونږ چې کوم صدر جوړ کړی حمایت الله معیار صاحب په دغه شي کې لګیا دی. مونږ چې باقاعده هغه مونږ له میسیج یا کال فارورډ کړي نو مونږ هغه په غږ روزو. مونږ څو ځلې اسمبلی مخې له احتجاجونه وکړل، سي ام هاوس مخې له احتجاجونه وکړل، ورسره واده هم وشي، ورته هم یې په ریټن فارم کې هم وکړي چې هم دا کورونه به وشي. بیا یې نه بعد چې میاشت نیمه تېره شي نه وي. نو اوس هم روان سیټ اپ هم داسې دی چې په 26 دسمبر باندې مونږ ادار نه اعلان کړی دی. نو ټول د خیبر پښتونخوا د چترال نه ونیسه په وزیرستان پورې ټول چیرمنان برڅي او هغه به په دغه شي کې ایساخ دي. دا نه ډېره بدقسمتي خبره ورور دا ده چې دا اوس وزیر اعلی یو نوټیفیکیشن جاری کړو چې پاکې د پی ټی آی کوم 51 تحصیل چیرمنون دی هغو له فنډ جاري کولو دغه نورو له نه جاري کولو. لږه دا په کوم قانون کې ارڅي چې فنډ هم د خزانې دی، د عوام هم د خزانې دي او بیا د خپل د پارټۍ سړي له جاري کوي او بل له نه جاري کوي. لږه دا دومره خدله د سیاست دغه خلکو لاندې راوستو چې لږه ته خپل تحصیل چیرمن له فنډ جاري کوي او د بلې پارټۍ چیرمن وي هغه له نه جاري کوي. لږه دا خدله ورور مونږ لاندې وغورځېدو، موږ د سیاست لاندې وغورځېدو. راځئ که موجوده موږ د خیبر د ضلعې صدر دی د عوامي نېشنل پارټۍ. دغه په عوامي نېشنل پارټۍ کې یو څو میاشتې مخکې شمولیت وکړو. چې شمولیت یې وکړو هغې نه بعد د پارټۍ حصه شو، ممبرشپ یې وکړو. د ممبرشپ نه بعد د عبدالرزاق داسې څه خبره نه ده چې ډایرکټ راغلی عبدالرزاق باقاعده په هغه ورځ باندې صحافیان وو، موږ پروګرام شوی و په 11 دسمبر غالبا او د باچاجي په زوی باندې د بوړې د پریس کلب ډیر ملګري وو. باقاعده د موږ د دانه مخکې زوړ د خیبر صدر چې کوم و هغه وویل چې زه د خپل صدارت نه مطلب اخ کېږم او د موږ رایه هغه دا دی چې عبدالرزاق شي. نو بیا یې ټول کونسل نه پوښتنه وکړه او ټولو کونسل پې دا وویل چې بالکل د موږ خوښ دی. نو باقاعده په یو جمهوري سیسټم راغلی، ډایرکټ نه دی راغلی او د موږ سیسټم هم د نورو پارټونو په دغه شي باندې مختلف دی. پیغام دی چې څومره ځوانان دي چې کم از کم د خپلو اتلانو سټډي وکړي، خپل اتلانو پیژني، د خپل اتلانو کتابونه پاړو کړي. نو یا نه بعد بیا ډېرو ځوانانو لا بیا په سیاست کې اسانتیا وي.